چې قتل دوه قسمه باندې دی. یو د عربو هغه د جندیلو دفن کول دو، یو د انسان د لاس د قرآن او علمي طاقت اخیستل دي. محترمو د قرآن شعور پیدا کو، د قرآن نه مخکې لږه زندګي مطالعه کړه. د قرآن نه مخکې زما ستاسو زندګي و د ځناور نه بدتر و، وحشانه ژوند تېرېدو. لیکن کله چې قرآن راغی د قرآن نه مخکې ګوره نبي علیه السلام ته کله چې وحي راځي د قرآن لومړی دیم وحي ده. نبي علیه السلام ته رب کائنات فرمایي یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر. نبي علیه السلام هیبت کې راپاسي تپوس کې ای خدیجه الکبرا مور دا د نبي علیه السلام هغه بیبي ده په هر سخته کې په هر مشکل کې د نبی علیہ السلام لا نبولې ده. د نبی علیہ السلام د ملا طاقت جوړ شوی دی، دا د مټو طاقت جوړ شوی دی. نبی علیہ السلام تبای د الله حبیب سبي وجه صدا ډېر هیبتناک کارېږي، ډېر په یره کې ښکارېږي. د الله رسول ته فرمایي وی اے خدیجه رب کائنات فرمایي یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر. چاته ورشم چاته دعوت ورکم. نبی علیہ السلام تبای خدیجه بربند طوافونه شروع دي، د خلکو دشمنۍ شروع دي، کلونو دشمنۍ کېږي، په مطاف کې په حتم کې د جوارۍ اډې قایمې دي او خلک ژوندی خپلې لوڼه هغوی په دې کې چاته ورشم. قرآن کې الله فرمایي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. زه به د هغې ژوندۍ لوڼه هغې شی متعلق تپوس کومه چې دا په کومه ګناه باندې قتل شوې ده. د دې ګناه سوا قرآن نشته، قرآن لا دنیا ته راغلی نه دی، د قرآن زندګي نشته. هغه پلار راپاسي خپل ظالم خپله ورکوټې لور رالي هغه د ژوندۍ همیشه ورلو مقبره چې کومه ده په هغې کې دفن کوي، د پاسه پرې خاورې اړوي. دا ولې نن د جهالت پروت دی، نن نه تیاره پرته ده. قرآن ماته د دغې تیارې نه راوباسي، رڼا ته مې راولي، د دغې جهالت نه مې رابر کوي، هدایت ته مې راولي. محترمو د چا په کور قرآن کې الله فرمایي وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظلت وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الناس. چې کوم کس ته به زیری میلاو شي په دې خبره باندې چې ستا په کور کې جینۍ وشوله ظل وجهه مسودا وهو كظيم، مخ به یې د غوسې نه به ډک شي، تک تور شو د غوسې نه به ډک شي. ستا په کور کې جینۍ پیدا ده ایمسک علی هون ام یدسه فی التراب. ذلت سره به یې ساتله یا په خاورو کې به یې دنده ټومبله چې ما ته وایي چې دا د جینۍ پلار دی، ته به سبا دا لوټ چې دی بل ته به نکاح ورکوې. زه دا نشم برداشت کولی. محترمو خلکو وایي چا په کور کې لور به وشوله هغه مقبرې ته به وتله کړه مې وده وکنسته په هغې ته به یې ښکت ورته وکړه د پاسه به یې خاورې امبارولې. کله کله به داسې وشوله سالانه به یو میله لګېده، سالانه به یو ځای کې مجلس لګېدو، هغې مجلس ته به خلکو د خپلې بچې پرېښې وې هغې ته به یې بوتللې. هغې مجلس ته به کس خپله بچې بوتله، سرداران به هغه خنزیران به راجمع شوي وو، هغه ظالمانان به راجمع شوي وو. سردار به پاسې اعلان به یې وکړو نن به پلانکې د پلانکې زوی خپله ژوندۍ لور دفن کوي، نن به هغې ته تکلیف ورکوي، نن به هغې ته سزا ورکوي، نن موږ د ده غیرت امتحان اخلو، نن موږ د ده د نرتوب تماشا کوو چې دغې څومره غیرت دی. کو چېرې ده د خپلې لور ته تکلیف ورکړو، دا لور یې دفن کړله، د ده سترګو کې اوښکې رانلې، دی په هغې باندې خفه نه شو. موږ به د ده غیرت ته سلام کوو. کو چېرې د ده په سترګو کې اوښکې رالې، دی بزدل ښکاره شو، موږ به د ده نه بایکاټ کوو. محترمو کس به راپاڅېدو، خپله بچۍ به یې راواخیستله، د بچۍ لاس به یې مات کړو، ماشومه ورکوټې بچۍ ده، هغې به چغې وهلې، بیا به د خپې ماتې کړې، چغې به یې وهلې، کپره یې به یې ماتې کړه، چغې به یې وهلې او هغه ته به سردار ملعون ووې. خلکو ته په هغه وخت کې سترګو کې خو دې اوښکې نشته. بیا به ته په خپل لاسو باندې کنده وکنستله، ای کندې ته به یې ورته ورکړه محترمو عزیزانو. او کله چې به یې ورته ورکړه د پاسه به خاورې امبارېدې، هغې به چغې وهلې بابا ګناه مې څه ده، بابا خطا مې څه ده. زما څه ګناه ده بابا، زما خطا څه ده،
ما جرم کم کړی دی زه الله دنیا ته رحمت را لېږلی نبی علیه السلام فرمایي لا تکرهوا البنات فإني أبو البنات لړو ته بد ونه ګورئ دا د جاهلات ته دور خبره وه دا د هغې بربریت خبره وه دا د هغې خیوالیت خبره وه چې قرآن نو پیغمبر نو هغې لور ګناه موږ ته معلومه نه شوه دا یې خطا معلومه نه شوه اللہ نے پجم نشو اپنے چلو بابا دنیا تبلے گا لیکن دا قرآن نہ رہا دا جہالت کے لیے کل چلو قرآن نہ رازی زبا حبیب فرمائی لا تکرہ البنات فإنی ابو البنات چنائی دا بد مگورا زد جنکو پلارم زد لولو پلارم نبی علیہ السلام فرمائی لوت علیہ السلام دے لولو پلارو شعیب علیہ السلام دے لولو پلارو ما دے لولا زامن اللہ دوارا را کرنی لولا رانا الزامن اغسط دی لولا را تبلیغی فزرما امتا لا تکرہ البنات جنہی تبت انگوری دادا اغیر وحشیارو کارو دادا اغیر حیوانانو کارو دادا قرآن نے محقنی دستورو چی خلق با جوندے لولا دا پنکولی دا چی کم انسان تخبری دیو لولا اللہ ورکردی اور نبی علیہ السلام مجلس کی راستے دا دریوالا لولا رسول اللہ فرمائی دا دائرہ لوی کڑے تینی تربیت والا اکو وعدے کڑے کوئیتے نکڑلے او دا دیل چکم میراس کی خپل حقو پا حج او پومرے رضا نکلو دی چی پتا مزو کمرو کما پتا مزو حج کما ما تکن تعولا کما چی نکم پلان نتا پیدا دا دکن دا لور پیدا دا ولی پا عمر رضا کئی ولی پا حج رضا کئی ولی پا راکتو راکلو رضا کئی ولی نگون کے والا زوی پا والا پا سامان رضا کئی تو محفل پا دے رضا کئی اور داول میراث کی پورا حصہ ورکړه نبی علیہ السلام فرمایي دا کس په زما سره په جنت کې داسي دوی دې سره پاک برک دي خاص جو صحابي پاسه د الله رسول پر چا ورولې وی ګچال بولړو حسمانه وکړه حفاظت وکړو تربیت وکړو لالو یې کړلې ما سره هغه داسي جو صحابي پاسه د الله رسول ما به یو ورته بیچلوی لور دی تربیت کو رالوی دکڑا حفاظت تی والا کو دغه یو لور بهم دغه یو لور پلار بهم په جنت کې زما سره واسي نبی اسلام د لور عظمت بیان کو قرآن ماته د لور حق او بوللو او دلته د قرآن نمخ کې د لور کما دستور دی قرآن کې الله فرمایي واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت لور زين ما تاچا شو کولی نبی اسلام فرمایي یو پلار بازار ته دی او په بازار کې د خپل بچی د لپاره سودا کوي لور یا د خور د لپاره ماشومه د لوبو څخه راوړل اهلي یا لوی څه پټول اهلي یا جوړول اهلي حاصل اناسه دون الذکور جنای خاص کړه الګي خاص نکو صرف جنای له واسطه داګه د خوشالۍ لپاره نبی اسلام فرمایي الله پدغه لا تدغه ورته د رحمت په نظر باندې وګوري او د هغه رحمت په نظر طاقت اثر د دومره وی دومره چې دې بل سره کې اسمان په مابین کې کوم فاصله دومره به د جهنم د اور نه نشي